ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة او په جلتۍ سره غواړي دیوستانه بالسیئة عذابو قبل الحسنة مخکې د نیکۍ نه مخکې د راحت نه ويستعجلونك دا زجر دی په حاضر غوښتلو د کفارو عذاب لره لکه سورة انفال 32 آیات کې به هم راشي والزجر ورکی ويستعجلونك او په جلتۍ سره غواړي دیو ستانا بالسیئة عذابو قبل الحسنة مخکې د نیکۍ نه مخکې د راحت نه وقد خلت من قبلهم او حال دا دی چې یقینا تیر شوي دي مخکې د دیونه المثلات هغه عذابونه عقوبتونه تیر شوي دي عذابونه تیر شوي دي وإن ربك لذو مغفرة او یقینا رستا لذو مغفرة خاوند بخنی دی للناس د خلقو دپاره على ظلمهم سرا د ظلم د هغیونه ستاربو تا بخی که ته په دنیا کې ظلم وکړي تا بخنه کوي که ستانه یو غلط کار وشي حدیث کې هم راځي چې کله ستانه یو غلط یو بد کار درنه وشي ډایرک ورپسې نیکي کوه چې ستا ظلم ستا بد کار ختم کړي وإن ربك لشدید العقاب او یقینا رستا خامخا د څه عذاب والا دی ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية ويا كسان چې کفر کړي لولا أنزل عليه آية ولي نشي نازله ولا پد باندې آية معجزة ويقول الذين دا زجر د کفار ته په فرمایش د معجزات باندې کفار وې چې پیغمبر مونږ ته معجزې راوړه ويقول الذين كفروا او وایا کسان چې کفر کړي لولا انزل عليه آية ولنشي نازله ولا پد باندې آية معجزه من ربه طرفا درب ددنا انما انت منذر یقینا تویرا ورکونکي ولكل قوم هاد او د هر قوم د پاره لارا خودونکي د هر یو قوم د پاره چې څومره انبیا راغلي او هغه دعوت ورکړي نو انبیا خپل قوم سمیلار ته رابللې دعوت ورته ورکړي ورته ویل یا قوم اعبدوا الله ای زما قومه صرف د الله بندگی او د الله عبادت وکړي تاسو چې چا به ورپسې او د چانه سغواړی دا هیڅ هم نشي کولی الله يعلم ما تحمل كل انثى الله تعالی پوهیږي په هغه چې باروي ګیډه كل انثى د هرې زنانه الله يعلم د دې ځای نه تر د 14 آیات پورې دویم باب دی او په دې کې هم څلور خبرې ذکر کړي یو دلیل عقلی ذکر کړي پاتم آیات کې او په 12 کې او دویم هغه دلیل نقلی د ملائکو نه په 14 آیات کې دریم نفي د شرک په دعا او تفرید په دلایل سره څلورم مثال د مشرکین سره تخویف نه مشرک مثال او سره تخویف یې ورلهم ورکړي الله يعلم ما تحمل كل انثى الله تعالی پوهیږي پاغي چې باروي ګیډه كل انثى د هرې زنانه وما تعيذ الارحام او هغه چې کموي رحمونه وما تزداد او هغه چې زیاتوي په دې باندې الله تعالی پوهیږي د دې علم الله ته دی په دې باندې بل څوک نه پوهیږي وكل شيء عنده بمقدار او هر څه د الله سره بمقدار هغه په اندازې باندې دی عالم الغیب